अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा क़ालू वमन यअबा क़ाल मन अत्वाअनी दखलल जन्नह वमन अस्वानी फ़क़द अबा रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और ददे इलाके मुहतरमो मुसलमानानो, तासो द सहरना पदे अजीम जामिया के राजम शवी है। द डेरो मुसलमानानो बची अगी कुरान करीम इख्तिताम तरसौले दे अजीम खुशाली दा और मुहतरमो दा प्रोग्राम और दा इज्तिमा दा द दीनी मदारिस व किरदार मुंगा तासो ता वाज़िह कई। ज़मुंगा ढेर मुहतरम ददे इलाकी नामूस और फखर जनाब मुफ्ती मोहम्मद इदरीस साहब अगीम तशरीफ फरमा दी। मौलाना डॉक्टर अनवारुल्लाह साहब, मौलाना अहमद अली साहब और नूर उलमाए किराम ददे इलाकी असातिज़ा मुदर्रिसीन मुहतरमो, दा इज्तिमा द इल्म और द उलमाए किरामो द अजमत शान यो सबूत पेश कई। गणु कूरुनो ता ददे मदारिसोना डेर हाफिजान अगा सप्लाई की। और मुहतरमो मुसलमानानो, नन पा आलमी तो गबांदे दा दीनी मदारिस टारगेट थी। मुंगा तासो द बातिल द हमलो न खबर नहीं, दागी द प्रापेगंडो न खबर नहीं, बातिल खल्कु कुफरी ताकतुनो
زمونږ په مسلمانانو کې داسې ذهنونو والا خلق پیدا کړي دي چې هغه محترم او هغه د باطل پرستو هغه کار کوي. مشران وایي چې تاسو حق پرست نه پیژنئ، نو داغي پہچان تاسو د دین او کې د باطل پرستو غشو ته وګورئ چې دی څوک نشانه ګرځولي دي. نن محترمو مسلمانانو کفری دنیا اغي تک يردنو د دې پټکو نو ته يردا. نن کفری دنیا ته يرا د دې مدارس نه دا. نن کفری دنیا ته يرا د دې علماء کرامو نه دا. نو داغي ایجنډا دا چې مونږ په دې مسلمانانو کې داسې تحریک چلو چې دا خلک د دې په نظر کې پټ کې سپک ښکار شي، مولا او عالم د خلکو په نظر کې سپک ښکار شي، دا مدرسو والا دا د خلکو په نظر کې سپک ښکار شي. اے د یاروسین مسلمانانو دا دلته چې کم بچي قرآن یادای یا نورو مدارسو کې چې قرآن یادای، کم یو بچی قرآن اختتام ته ورساو، کم یو بچی مور او پلار دے مدرسې ته وقف کړي دي، دا یاد ساته محترمو. یو بلتن دی دنیادار دارنګي بل یو تن دی د دین نه لری انسان دی، ډالر پلکاو ډالر روزانه ګټي، دنیا ګټي، دنیا پرسته. دا یاد ساته محترمو، قسم می دی پالا آغا دنیادار اگر چې د لکونو د کروڑونو مالک دی، زید دی مدرسه د طالب علم د خپو سرم نه برابرو. ما خبره سمجھ ترازی محترمو کنا که په خبره نه پوهیږي د چا توجه نشتا، لګلاس چت کې د چا توجه نشتا. جزاک الله خیر. استلی شي وی کنا. اے محترم مسلمانانو، دا طالب علم چې د کور را روانيږي د قران کریم په لاس کې راغسته دي، سپاره په لاس کې راغسته ده، د سونلوي مقام دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي سوکم چې د کور وروته دې د پاره چې دې د دین یو ټکی زدکی فهو فی سبیل الله. دا بچی دی کدا نوجوان دی کدا بوډا دی د کور را روان دی په دې غرض سره چې دې علماء کرامونه د دې قاریانونه د دې حافظانو نه با زه یو ټکی زدکوما. نو زمون خوب پیغمبر علیہ السلام فرمائی دغتن فهو فی سبیل اللہ، دا دا اللہ پلار کی دے. بل حدیث پاک کی راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا کم یوتن دا علم پا طلب کی دا کور روتا ان الملائکتا لتدعو اجنحتهم، دیتا گورا ملائک وزر غڑیا، ملائک د دی استقبال کئی. پدی وجہ نبی علیہ السلام دی طلباء سر ډیرا مینوا، ډیر محبت ہوا. د طالب علم یو مقام ځان سره محفوظ اوساته محترمو. وسوسوک بتوجہ سره طالب علم مقام تغوقدو. اے محترمو مسلمانانو، د طالب علم مقام داغی پا بارکی دو واقعات دا طلبا می اولی دا نو د دې هغه نورانیت، د دې دا پټکی، د دې دا لوی شان زما ذهن کې یو عنوان داو چې زبا دلته نن د توحید مضمون بیانوم، ځکه چې دا قرآن کریم دې کې اهم مضمون د توحید مسله ده. ځکه چې دا چا عقیده د توحید نه کنا دا 50 ماشومان حفظ کړي، که 2000 ماشومان حفظ وکي
او غټ غټ پټکی ورته وتړي او غټ غټ مدارس او بلډینګونه خو چې عقیده د توحید پکې نه د هغې څه فایده نشته. محترمو اے محترمو مسلمانانو، عقیده کې د چا شرکیات را دننه شوي د هغې د علمونو څه فایده نشته، د هغې د عمل څه فایده نشته. تاسو ډیر زیات خوش قسمت یې. په دې علاقو کې زمونږه حاجی مولانا فیروز شاه صاحب رحمت الله علیه او د هغه نورو ملګرو ډېرې قربانۍ کړي دي او اوس خو دونه ډېر ملګري دي. کله په علاقو کې به د شیخ القرآن رحمت الله علیه په شاګردانو کې یو شاګردو او دونه سختې دونه پراپیګنډې د هغه خلاف. او ای محترمو یوازې پراپیګنډې به هم نه وې که نه، ناکاره مولایانو، هغه حرام خورو، هغه په غلطه لار روان خلق هغې به فتوه م ورکړې وه که چا دا مولوي صاحب د شیخ القرآن یو شاګرد که دا چا ووجلو د 100 شهیدانو عمره ثواب دی پکې. ښه زمونږ دغه مشرانو په داسې حالاتو کې مسله بیان کړې ده. زه خو کله کله حیران شم محترمو، مونږ ته خو که لږ غونته چې ته خپل ملګري را سره چیل چاړو که توحید او سنت هم ورپاتې، هغه جماعت هم ورپاتې، استادان هم ورپاتې. دا خو ستا ښایسته عقیده وه مړه. دا ته چې به خلکو ته لګیا توحید توحید به دې کو، که نن د سره د کلي او د علاقې ملګرې پترس شو نو هر څه ورپاتې. معلومه دا شوه چې تا کې څه دورنګي وخه، نوم دې د توحید استعمالو، دنه دې پړه کې نوره درغلي وه. اے محترمو مسلمانانو، زمونږه مشرانو ډېرې سختې برداشت کړې د دې توحید او سنت د مسلې دپاره. دا په مونږه د خپل جماعت یو لوی احسان دی. ګورې قسم می دی په الله، کومو ځایونو ته چې د قرآن پیغام نه دی رسېدلی، کومو ځایونو ته چې د توحید دا صدا نه ده رسېدلی، اوس هم هلته خلک د قبرونو خاورې څټي، اوس هم هلته خلک په بیمارو کې ماشومانو ته تارونه ځوړندوي، اوس هم خلک د درګاهونو مالګې څټي، د درګاهونو نه غیر چاپېره تاویږي، ښځې ښکلوي، قبرونو ته سجدې کوي. اے محترم مسلمانانو، د سپین ږیرو ته پته ده زمونږ په دې ملک هم دقه حالو. چلاسي بابا رحمت الله علیه هغې سره ناست وو، هغه وی زمونږ د ګلګت چلاس نه به قافله تله د 200-300 کسانو، د هغې د لارې خرچه، د هغې ټیې ډیې دا به علاقې والا برداشت کوله. هلکه زماره طرف نه 100 روپۍ والا، زماره طرف نه 50 روپۍ والا ورسره به یې ختم ورکو چې کله تاسو میاشت دوه کې پیدل ورسېږئ پیر بابا علیه الرحمت ته، هلته به ما دپاره به تلورو غواړئ، ما دپاره به تزوی وغواړئ. هلکه زمونږ پلانکو سره دشمني ده، ما دپاره به کامیابي وغواړئ. په دې ملک عالمان مو، په دې ملک مفتیان مو، په دې ملک مدارس مو، په دې ملک متممان مو. خو محترمو دا مسله چا نه ده بیان کړې. دې سپین ږیرو ته زه کله کله وایم که تاسو ته داسې څوک معلومي چې او دا مسلې بیان کړې وه چې درګاهونو ته مه ځئ، هلته نظر و نیاز مه وړئ، د درګاهونو نه ګیر چاپېره مه تاویږئ، دارنګې د غم خادې د رسم و رواج نه پاکې کې دا مسایل نو بیان کړي. دا مسایل که بیان کړي وه د هغه یو باباجي د پنجپیر شیخ القرآن رحمت الله علیه بیان کړي وو، الله دې په کروڑها رحمتونه ولیږي. اے محترم مسلمانانو، دا خو د هغې قرباني وه. په دې علاقو کې کار وکړه، د هېڅ پروې نه وه کړې، چاته دا نه وي چې ما پسې ګاډې راولېږه، ماله به نن ډوډۍ کې، نن پروګرام دی، په خپله به ګرځېدو، در په در به ګرځېده، کلي په کلي به ګرځېده، په صحراګانو میرو به ګرځېده، هغه د سوات او د بونیر او د باجوړ په غرونو کې به ګرځېده او دا قرآن کریم به خلکو ته کولاوه چې دې قرآن ته راشئ و دا زده کې. نو محترم مسلمانانو، ما وی زه به دقه عنوان بیانوم، دې علاقو کې بیان شویم دی او دا خوندم کوي او د توحید مسله دا خو هغه خوشبو ده. زمونږ بعضې استادانو به وی که نه دا خو هغه خوشبو ده
هو المسك ما کررته یتضوع. دا هغه خوشبو ده چې دا بیا بیا بیانې نو بیا بیا خوشبو کوي، ناشنا خوشبو کوي. د توحید په مسله باندې سړی ستړي کیږي نه، د توحید په مسله باندې سړی مړیږي نه. دا دونه خوناکه مسله ده. تو اے محترم مسلمانانو، الله احسان وکړه. دا خیسته خیسته جامعات، زه خو چې د جامع په دې گیټ را دننه شومه، قسم مې دی په الله ستړیواله مې ختم، دا زړه مې ډیر زیات خوشحاله شو. الله دې د توحید او سنت مدارس نورم سیوا کی. اے محترم مسلمانانو، اداره شتا بلا بلډینګ د 400 کمرې، اداره شتا د حفظ په کلاس کې 800 طالبانو، الکه د تجوید پکې 15 استادانو، او ماشوم چې تلاوت کوي کنه نو دونه زبردست تلاوت کوي چې خلق ورته جاړي، خو چې عقیده ګوري کنه په دې باندې کلک دي چې دا مړی را مدد کیږي. دغه حفظ او د تجوید نتیجه څه شو محترمو؟ آیا مدرسه دې د پاره وا؟ زموږ استادانو به کله کله کیسه کوله، و یو زمیدار کاکاو هغه یو غوی ساتلیو، نو دا زمیدار خلق په دې موسم چې برابرۍ په دې غرونو کې دا غیاګانې راوخیږي، نو دی مخکې نه لاړ شي نو غیاګانې راوچلوي. اوس خو هغه دور ختم شو، اوس خو سهولت پسندي راغلی ده، دې ته به اشر وي. هلکه مونږ سره به په اشر نن غر ته ځي، نو 15-20 کسان بلاړه، واخه به د غر نه راکوس کړ. نو زمیدار کاکا ځان سره 15-20 کسان غر ته وخېجول، او زوی ته وی بچی مونږ ته ډوډۍ موډۍ تیاره کا، مونږ به ماسپښین 3 بجو ته راواپس شوي وي. پلار یې ورسره لاړو، و شرګندي یې بوتله. زمونږ دا نوي کشران دا بچی دی اشر نه پیژني. ښه یو مینه وه، یو محبت و، اشر غوبل وحدت. د غنمو د کټ کولو د لونو څه مسله به نه وه، که چا به ډانه کوله څه مسله به نه وه، که چا به ګیا راوړه څه مسله به نه وه. بس کس به ورپسې ولیږلو، په ګینټه کې به بلا کسان را جمع شو. اشر لړو غر ته، پنډونه یې وتړل، راکوزې که چې زه دا گیا به جمع کو، واخه به جمع کو. بیا چې جړې شروع شي نو مونږ به ورته ښکلې دننه ناست یو په کمرو کې، او دا تیار واخه دي، دا به غوی ته اچو. اشرګندي راکوشو، ګیې ډېر شی راوړه، او دا سړی چې غر ته لړ شي او واپس راځي که نه، نو دی وایي چې هر څه دي چې دا مې وخوړې، بس ده ته ډېره لوږه لګېدلې، او ډوډۍ ډېره مزه ورکوي. هغه زوی یې دسترخوان خور که، او خلکو ته وی لاس وینځئ راځئ کښېنئ. اشرګندي کېناست، لاس یې ووینځله. هغه زوی ښکلې غټ غټ خانک رالي، او دا دانه دانه غوښې دي پکې، څونه څونه غټې غټې غوښې پکې دي. ستاسو خو تاسې خوله کې اوبه رالې، خو غوښې دي پکې، د غوښې چمان دي پکې، او ښکلې پخ کړي دي. او څه ورته اخیستلی شي، د غر نه راکوشو، کېناسته ورته پرلتې ورته خور که، او بس په لږ ساعت کې ډېر شي غوښې وخوړې. هغه پلار خو لاول ډېر خوشحاله شو چې ماشاءالله بچی خو ډېر تکړه شوی دی. ښه دا وګوره 20-15 کسان دې دپاره ښه بهترین انتظام کړی. اخر کې ورته وایي بچی تا خرچه دې څنګه کړې، تا خو ډېر پرتکلف پروګرام کړی. ورته وایي بابا هغه غویې مې حلال کړی، او ته یې د نه سړي زویه د اشر خو مونږ د غویي دپاره را جمع کړی، نو چې تا پکې غویي حلال که، نو پاتې پکې څه شو؟ نو مدرسه د الله د توحید دپاره وه، دارنګې درسونه قرآن د الله د توحید دپاره و. توحید پکې د سره نشته، د قرآن درس پکې د سره نشته. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او اله مدرسې ته چنده راکې. هلکه هغه مدرسې ته ته څنګه چنده ورکې چې پای کې د توحید مسله نشته. هغه خطیب او مقرر کلی ته اوړې راولي، په بیان کې خوږې کیسې هم شته، او دارنګې د بزرګانو واقعات هم پکې شته، د توحید مسله پکې نشته. اے محترم مسلمانانو،
زما عنوان خپل ذهن کې دکه مسله وا خدا ګلالي بچی می ولید د طالب علم مقام د بیانوما دو واقعیات د تویم خدا بزان سره محفوظ کو محترمو کله چې صلح حدیبیه شو ابو سفیان هغه وخت راغلی مدینه منوره ته د مدرسې څخه طالب علمانو هغه د ابو سفیان په مدینه منوره کې ولیدو طالب علمان عجیبه خلک ښه دي چې لغون ته استاد په کڼاوه کې کوک شي کنه استاد پسې هم لګیا شي لکه چپ استاد بس مجبوری کنه دی استاد هم نه معاف کوي کله استاد تیزه خبره وکا الکه ته قاعده خو دلیدا ته الف با تا خو دلیدي ته عقیده خو دلیدا خود کې دا سیز نه جذبات پکې ډیر زیاتی کله کله دی په جذباتو کې فتنو کې مبتلا شي ګوره ها کله کله یو طالب علم یا نو فاضل دی فتنو کې مبتلا شي دله د خپل استادان د خپل مشایخ چا چې د عقیده خو دلیدا د دین دی اوټ روان شي نو کله بیا د انکار حدیث فتنه کې مبتلا شي او کله بیا سکی او کله بیا سکی کله بیا امام بخاری د گریوان نه نیسی او کله امام مسلم ته په گریوان کې لاس ورچي او کله بیا د معراج د واقعیا نه انکار کوي کله بیا د تراویح نه انکار کوي او بیا دی لګیا د په حدیث او په قران کې تضادات جوړي ښا دې کې حدیث د قران نه خلاف دی او دې کې دا خلاف دی او دا خلاف دی ته پوښتنه چې دا سړی چې د استادانو ازار والي دی ښا نو اے محترم مسلمانانو ابو سفیان راغلی دی مدینه منوره ته ابو بکر صدیق په لار روانو دا طالب علم متوي یا ابو بکر صدیق تاسو وی چې مدینه ترالو دلته یو اسلامیک سټیټ قائم شو دا څنګه پکې د کوپر دا لیډر آزادانه طریقې سره ګرځي الکه دار سیز د پاره خپل اصول کنا چې طالب په ملک کافر په نظر راځي نو ته ورځه وجنه باز خلک وي تاسو jihad نه کوي په خپل ملک کافرانو وجنو یارا jihad د پاره د کفر د کافر د وجلو د پاره اصول دي ضوابط دي هغه طالب علم وي د تاسو وای چې یو اسلامی معاشره جوړه شو دا خو د کفر غټ لیډر دی او مدینه منوره کې څنګه په سور کې ګرځي طالب علم دا خبر اوکا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خو نه لګیدا یو خو غمیل مراغلی دی بل لیډر پاتې شوی دی نو زموږ دین اسلام دیږي خو مړه د کفر د لیډر عزت هم شتا زموږ په دین اسلام کې د کافر حقوق هم شتا زموږ په دین اسلام کې د يهودو نصاراو حقوق هم شتا خو افسوس دا دی چې مونږ مسلمانانو د دین اسلام هغه صحیح تصور نه دی پیش کړی خلکو ته ځکه کله سوچ کوما که چرته مونږ د دین اسلام چې پدې کې دا هیومن رائټ سو نه دي پدې کې دا ومن رائټ سو نه دي که مونږ دا پروګرام د قران او سنت او د اسلام غیر مسلمو ته پیش کړه دی به اسلام ته راځي نو محترم مسلمانانو ابو بکر صدیق طالب علم ته غوسه وکا وکي نه پکلاره مړه ته خبرې کې ابو سفیان خو د نبی عليه السلام سره وو الله اکبر کبیره ابو بکر صدیق راغب نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله یو طالب علم داسې خبره کړې و نو ما په لګستر کې راوېسته کله کله د مسلمانانو هم داسې کنه کور کې وسره د خپل بیبي جګړه راشي کنه د خپل بیبي وته یو شپک شلې کنزلیو کې یو د دلو بے غیرت د اوس نو د بل سنوي خودي کور کې خزتا چوپ قدر نشي ویلې وسلته بیبي خو دې غوسه کړې لري خد دلو د اوسو بے غیرت ورته ویلې دي دې خو خطه وغسته دي او خو پړسېدلې او خو کوپې کړې دي نو غریب جمعات تراشي مولوی صاحب یو 2 منټه نا وخت راغی نو هغه ته دلته سړی اوسخه استاد ټول نه وخت رااله جمعات کې طالب علم دی چې ته بمبې روانه کا پکې روان کو هغه ته هغه ناشولته هغه کنزل پکلاره کې نه مړوي ماته معلوم نه ایسو خزل د جواب ورکول نه ته په طالب علم سترګې روباسه ته په مولا سترګې روباسه ته په عالم او په امام سترګې روباسه ته د پیغمبر په وارث سترګې روباسه ظالم د سترګې بدلندي شي ظالم په لاس خو بشل شي او دا به بعضی هم معمر کسانی
هغه عمر به د شپېتو نه وړېدلی او د ده به دکه بد اخلاق، ناکاره لهجه، ناکاره رویه. ابوبکر خو لږ غونته طالب ته غوسه وکړه، فوراً راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله یو طالب علم راله داسې وویله، ما وله داسې ووی. نبی علیہ السلام ورته وی دا دې څه وکړه ابوبکر؟ دا طالب علم ته داسې غوسه وکړه؟ دا داسې ګلالو بچو ته غوسه وکړه؟ دا د غوسې بچي دي؟ دا خو ډېر نازولي بچي دي، دا خو ډېر زیات ګران بچي دي، دا خو د قوم اعماران دي، دا خو د مستقبل شیوخ الحدیث او شیوخ التفسیر دی. مړه د دې پیزار سموي مسلمانانو، د دې جامې وینځي، د دې پټکی وینځي. که کامیابی غواړي، خوشحالي غواړي، که دړه سکون غواړي، د دې خدمت وکړي. نبی علیہ السلام ته دا شوی ابوبکر تا طالب علم ته غوسه وکړه؟ دا څه وړه هستی هو نه طالب علم ښه. ای طلباو بچو ځانو پیژنې، تاسو دونه لوی مقام دی. نبی علیہ السلام ته ابوبکر دا خو دې ښه نه دي کړي. ابوبکر که دا طالب علم دې خفه کړي، الله به دې خفه کړي. خبره مو خیال وانغسته. طالب علم دې خفه کړي نو څوک به دې خفه کړي؟ خپل الله به دې خفه کړي. ابوبکر په جړا شو، طالب علم پسې راغی. ابوبکر دا ټول امت چې راجمع شي کنه، د ابوبکر شان ته نه رسی. په تمام صحابه کرامو کې د خلفای راشدینو درجه اوچته ده. په خلفای راشدینو کې صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوجا نمبر، عثمان کا تیجا نمبر، علی کا چوتھا نمبر او دمادم مست کلندر. ابوبکر صدیق خو ډېر لوی مقام دی. ګوره طالب علم ته کنزل نه، وینا نه، لږه سخته خبره ورته کړې ده او طالب علم پسې راغی. وی طالب علم ته ما نه خفه شوی خو نه، که ما نه خفه شوی ګورې ما ته معافي وکړه. لوی مقام شو که نه شو محترمو؟ دویمه خبره د طالب علم مقام وره محترمو. قرآن کریم کې د یو څو ځوانانو تذکره شوې ده. د هغه ځوانانو یو لوی مقام ذکر شوی دی. هغه ځوانانو خپل کورونه پرېښودي وه. د هغه دور بادشاه چې و کافر ظالم بادشاه و، هغه نه پرېښوده، هغه وجل، هغه قتلول. هغه نوجوانان هغې د هغه د ظلمونو نه کلی پرېښوده، وطن یې پرېښوده چې یاره مونږه شرک کې مبتلا نه کی، مونږه بېدینۍ کې مبتلا نه کی، مونږه په بیمانۍ کې مبتلا نه کی. هغه نوجوانانو خپل کلی پرېښوده، کور یې پرېښوده، قرباني یې وکړه، روان دي محترمو، کلی یې پرېښوده. वही ऊपूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया. द अल्लाह द पारा वतन प्रेखौदा कुर्बानी उका और कुर्बानी का उलो सरा अल्लाह लारे कोला विदायात साथे मुहतरम का कुर्बानी बर्दाश्त कोल, सख्ती बर्दाश्त कोल. अल्लाह अकबर कबीरा. आगा नौजवानानो दादोना अजीम कुर्बानी का कले प्रेखौदा खुद खपल ईमान द हिफाजत द पारा कले सदा पारा प्रेखौदो. जमा दा खबर रुस्त मरगरु ते जोड़े न रसीखा. आगा नौजवानानो खपल कले प्रेखौदो, वतन प्रेखौदा, मोर प्लारे प्रेखौदा, द खपल कली द वतन आगा टोल फैसिलिटीज प्रेखौदा. द सदा पारा द खपल ईमान द बचाओ द पारा, द सदा पारा द खपल ईमान द बचाओ द पारा. अगीता अल्लाह कम मकाम वर्ग दी पलारा रवान पलारा व सरस्पे मलगरे दी यो गार तननवता. ए मुहतरम उस पे द गार नबार दे. कुरान करीम के अल्लाह दागी तस्करा कई दागी द गार पनुम बांधे. अल्लाह पखपल अजीम किताब की सूरत नाज़िलैया दागी वाक़ियात दागी अगा खूब मड़ा द गस्पी तस्करम वर सरकैया. दीजित बादशाह जालिम तमख तौलार. कुरान वही इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा. दोनल वे मकाम अल्लाह अगी तवर्क द क्यामत द सबा पूरे क पया रूसीन यो कडागेई
اے محترم مسلمانانو کبلا علاقه دا او کبلا علاقه دا پتاراو کې با د هغه نوجوانانو واقعات بیانېږي دا د نن ستاسو په دې جامعه کې په دې عظیمه خوشحالۍ کې د هغه ځوانانو تذکره وشوه دا به د قیامت د سبا پورې په منبر او محراب بیانېږي تراو کې به لوستي کېږي د چا تذکره د هغه نوجوانانو چې د خپل ایمان د بچو د پاره دا کورونو نوتلی وا اے محترمو دا طالب علمان دی کورونه پری خودی دی د کورونو نراوتی دی د صد پارا د خپل ایمان د بچو د پارا نا د نور امت مسلمه د امت محمدیه د غي د ایمان د بچو د پارا خبره ذهن نالی هغه نوجوانان د خپل ایمان د بچو د پاره وتی و دا نن چې زمونږ په دې مدارسو کې دا سونا سبق ویل کیږي اے محترمو دې کې د ځان سوچ نشتا دې کې د ځان فکر یوازې نشتا اے محترمو مسلمانانو مونږ ته الله وی کنتم خیر امه اخرجت للناس دیوی مونږ به دین زده کوو بیا به خلکو ته دین بیانو مونږ به ایمان زده کوو خلکو ته به ایمان ور زده کوو مونږ به قرآن زده کوو نو خلکو ته به دا قرآن ور زده کوو چې د هغه نوجوانانو دونه لوی مقامو نو د دې نوجوانانو بسونه لوی مقامي چې دی د خپل ایمان د بچو د پاره یوازې نه د امت د ایمان د بچو د پاره د مدرسو لاره اختیار کړی دا د دې مقام به دینه اوچتي او کنه او اے محترم بلا وره د دې بچوم قربانې دي او د دې د والدینو ډېری قربانې دي ښا دا بچی چې د کور راوځي تاسو ته خو پته نشتا اے محترم مسلمانانو دا بچی چې مدرسې ته را روان شي کنه نو د مور د اړې را ډک شي ځکه بچی ته جدا کیږي کنه بیا د مور سره سوچي چې زما دې بچی به ډوډۍ خوړلې کنه زما بچی ته به ډوډۍ سره سالن ملو شوی او کنه زما بچی بچ د مدرسې نه بار روټي چا ډب نی ور کړی چت چا سره جنگ نی کړی دا د مور شپه ور سوچ او فکر په تصور کې دا بچی دعاګانې ورته په تهجد کې کوي او دا بچی چې څنګه روزي کنه محترمو دا مور لړ شي په ګډ کې کینی او دا لس پک یو جاړي بچی پسې یو جاړي نو یو ورځ نه د ډوډۍ په ټیم کې بیا ټول بچی را غونډي طالب جان ګلاله بچی په مسافرۍ کې دی طالب جان نشتا دا بیا وجاړي اذان لپاره مصرم شي چې بیګا پکور کې ټول را ټولو اے طالب جان بچیا ته پکې نوې ماده وک ارمانونه دا یو ورځ نه دا یو کال نه دا اته کاله لس کاله 12 کاله دا قربانی والدینو کی کنا بیا ته مفتی ادریس جوړ شي محترمو دا قربانی والدینو کی بیا ته ډاکټر انوار الله صاحب جوړ شي دا قربانی والدینو کی محترمو بیا ته لوی عظیم شخصیات جوړ شي اے محترم مسلمانانو نو مونږ او تاسو باندې دا د الله رب العزت لوی نعمت ته قران کې الله فرمایي وما بكم من نعمت فمن الله دا برا سره وعده کوي یو بچی با د خپل اخرت د نجات په نیت سره چې ما ته په الله په آخرت کې نجات راکړي ما په الله جنت ته بوزي دا یو بچي به دی علماو ته ورکو چې دغه راته عالم او مفتی جوړ کا د چا سره کله کا وعده ده جزاکم الله خیر کثیره یو بچي اغم علماو مدارس ته حواله کې محترم مسلمانانو او دریمه مطالبه ده کنه اے محترم مسلمانانو د مدارس ته کله راځي تاسو په کال کې راځي په میاش کې راځي دې سره کېنه چې مونږ باندې لږه ذمہ داری راواچوي کنه نو تاسو به دې سره برابر په دې علم په دې ثوابونو کې شریک او بل محترم مسلمانانو دا سې کله پکې سیروزی ته ځي کله پکې سلويخ ورځو ته ځي کله پکې سلور میاشتو تم ځي خو هم ده ان شاء الله الله تبارک وتعالى دې ادارې ته نورم ترقی نصیب کی دا سونه مسلمانان چې راغلي دي الله تبارک وتعالى دې جوړه د خیرونو نه ډکی کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین